بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده د پی ټی آی د نو سیټونو لای الیکشن کمیشن دغه ورکړه د استفاګانې ول منظور کړی. پای باندې اوس یو طرف د پی ډی ایم ولاړ بل طرف ته دغه عمران خان یوازې ولاړ دی. او که تاسو وګورئ نو په دې کې ملک ته اوس په عمران خان بیا یو سیټ به بیا خپل دغه کوي او بیا به اته سیټه به پرېږدي، بیا په هغې باندې بیا الیکشن کېږي. پته نه لګي چې دا ملک دو کم طرف ته روان کړی دی. د پی ډي ایم والا د دې په سر او کونه باندې هم دونه پوهېږي چې دا ملک به کوم ته آیا په دې باندې څونه په دې اتو سیټونو باندې به دې په دې څونه خرچه به کېږي او دا به بیا به د دې به ریزلټ بیا څه وځي. نو زما څونه هیل دی چې ملک ډېر یو دغه طرف ته روان کړی دی، تباهۍ طرف ته. بالکل ټیک ټاک دی چې د پی ټي آی کم موقف دی چې بھائی دغه دی هغه پوزیشن کې نه کېږي. ټوټل استفاګانې دی ولې منظور کړي، 155 استفاګانې دي ټوټل دی ولې منظور کړي، بېرته دې په الیکشن وکړي او یا دې ټوټل دغه وکړي د الیکشن دې وکړي چې یاره الیکشن کوو راځئ. نو په اپوزیشن کې ورته څوک شته دی نه او خپل بیلونه پاس کوي، خپلې مرضۍ بیلونه. او وروره هم دغه یې رایستی دی او دا وینا پټرول او مهنګایي کم حد ته ورسوله. خیر دا خبرې خو ځان نه دي. اوس پکې راځي عمران خان یو خبره کوي چې په دې ملک یو د غریب دپاره ځانه قانون دی او د مالدار دپاره ځانه قانون دی. نو که تاسو وګورئ کم د پارټۍ لیډر دا خبر زموږ په ملک پسې، زموږ په پوج پسې، زموږ په کمې ادارو پسې د غټو خلکو د خبرې نه دي کړي. او شهبازګل یوه خبره وکړه هغه سره یې څه فساد شروع کړو. نو په دې ملک کې اوس دا خبره خلکو ذهن ته راځي چې په دې ملک په حقیقت کې دوه دغه چلېږي، قانون نه چلېږي. شهبازګل یو غریب سړی دی او راچوت شوی دی، د هغه سره یو شان رویه ده، د مریم نواز سره بل شان رویه ده، د آصف زرداري سره بل شان رویه ده. کنې تاسو وګورئ نن یو میاشت مخکې آصف زرداري په جنرال پیس باندې سوی دی، په کار چې هغې هم دغه کولی جیل ته څنګه چې شهبازګل سره دا رویه کوي دغه شان په کار چې هغو سره هم وکړي. موږ به وینو چې پاکستان کې یو قانون دی، یا چې مریم نواز د اوسه پورې په دې پوج پسې نارې والي، یا د مسلم لیگ نون والا راسونه چې ناستي په دې اسمبلۍ کې دو په پوج پسې څه څه نه دي ویلي. ښه په دې کې دا یا جو حمید میر شو، حمید میر په زموږ په پوج ادارو پسې څه نه دي ویلي، ډایرکټلی په زموږ په اسټبلش باندې الزام ولګو چې زه دې ویشتی یم، نه اوسه ثبوت هېڅ هم نه او په هغې باندې الزام ولګو. په کار چې حمید میر هم جیل ته واچوه که نه. نو په حقیقت کې عمران خان دا خبره حقیقت دا وایي چې یاره دغه د په دې ملک کې د غریب دپاره ځانه قانون دی او د دغه دپاره ځانه قانون دی. نو بهیر خان صاحب ولاړ دی دپاره په دې نښه سیټه مکمل وله ووټ ورکوي، مکمل چې بل دغه لی ورنه کوي، دغه بیټ ته یې راواچوئ چې بالکل اندازه داسې دی چې خان صاحب لا د بل ملک بل څوک ټیکول والا په دې ملک ښکاري نه، چې کله راغی بیا به اوس وګورو. او دغه وکړئ دا چې عمران خان په دې نښه سیټه کم ودرېږي نو مکمل بیټ ته دغه راچوئ سټیم او عمران خان په دې نښه سیټونو باندې په داسې اکثریت یې وباسئ چې دو ته پته ولګي چې دا خلک اوس دغه د 90 او د 80 ورځې تللی دي چې په هغې کې به دو خلکو یو دغه به یې رایستی و، خلک به یې دوکه کول چې مړه دا چل و هغه چل و، موږ دا راولو موږ دا راولو، چا به څه چغې والي چا به څه چغې والي. او خاص کر د موږ د درګۍ له لاندې چې را کوم سیټونه دي که نه په دې خو د ده د شکست وکړي بس زه به زرحد کې